من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خالق کائنات خپل ځان په باره کې د شون سره یایي څه هغه خدایان څه تاسې منوئ بتان یا هغه خدای تاسو بهتر دی څه خلق السماوات والارض څه هغه اسمانونه او ځمکې پیدا کړله او بیا همغه اسمان نه پروردګار متعال اوبه نازلې کړلې او هغه اوبو ذرې سره چې وکړه فانبتنا به حدائق ذات بهجه خداوند عالم هغه اوبو ذرې سره بغونه وجود کې راوستله و هغه بغونه و هغه ونې څه هغه خوش منظر دي څه هغه سره تاسې نور هم یعنی هغه سرور درته میلویږي هغو ونو نه هغو باغاتو نه هغو ځنګلو نه او تاسې کې یو سړی دا طاقت نه لروئ دا طاقت کې نشته څه تاسې هم یوه ونه وجود کې راولوئ پیدا یې کوئ خلقت یې کوئ نو دی باوجود تاسې خداوند عالم په باره کې مشکوک یوئ شک ورباندې کوئ او خدای نه انحراف کوئ منحرف یو نه پروردگار متعال یو عظیم نعمت څه هغه ځنګلو شکل کې هغه غره شکل کې هغه ونو شکل کې مو باندې نازل کړی دی ځکه روایاتو کې د ونې کرلې باندې ډېر تاکید شوی دی خصوصا دغه د پوریایي چې میوهداره ونه دی نه دی پکار څه هغه میوهداره ونه وویلی شي کاټ شي که چیرې داسې میوهداره ونه د کاټ کړله پروردګار متعال داسې انسان ته بیا سزا ورکوي او حتی زیات تاکید ونو کرلو باندې دوی حده پورې شوی دی چې هغه پخې که هغه ته حیواناتو ته پیدا میلاو شوه یو سړی سیرې ته کېنستلو یو سړي چې دغه نه میوه وخوړله دا ټوله صدقې کې رسي او حتی دغه د پورې چې که چیرې دجال خروجه وکړلو پس په سبا یو غنټه بعد قیامت سره کیږي خو ته هغه یوې غنټې دپاره هم چې تاسو ټایم شته که تو سره یو بوټی دی هغه ته هغه ټایم کې هوا کوي نه مطلب داسې قیامت سره چې ختم کیږي خو ته بیا هم هغه سنت څه دی جري وساته د ونو کرلې والا هغه د باغاتو والا هغه بنجرو ځمکو آبادولې والا یو عیب چې موږ کې شته دی هغه ده چې بنجرو ځمکو حوالې سره مو بالکل غیر حساس یو ونو حوالې سره غیر حساس یو ځینې وخت کې داسې شته دی چې مو هغه فاصل والا پټي به وي هغه کې به میلې جوړوو هغه سروان اندیشون سره پاتې شي یو خو هغو کسانو ته د پروردګار هدایت وکړي چې هغه څه طریقې سره یا ذرې سره دغو سروانو آبادولې او تقسیمولې دپاره رکاوټ جوړ شوي دي کابیز جوړ شوي دي ظلم زیاتی کوي په کار دا دی چې موږ د سروانې آبادې شي موږ د ځمکې آبادې شي روایتو کې شته که تاسې د ځمکې آبادې کړلې دغه کې مو اوبه جاري کړلې سرسبزې مې کړلې یوه تږي ته ونه اوبه میلاو شولې یو سړي ته وکې دا مارا میلاو شوله دا مارا مې لوېدله دغه ته اوبه مې لوېدله دغه ونې سیرې ته نستی دا ټوله پروردګار متعال ورځې قیامت ورته صدقې کې لیکي اتا د ګناهانو کفاره هم ورسره کېږي پس یو بهترین سنت ځه چې مو باغات وجود کې راولو مو بنجرې ځمکې آبادې کړو مو د خپل ونو خیال وساتو مو د خپل نیچر طبیعت خیال وساتو مو د پروردګار دغو عظیمو نعمتونو خیال وساتو احترام یې وکړو دا شی ډېر مهم دی چې مو بعنوان یو مسلمان د پیغمبر کریم د اهل بیت علیهم السلام او د قرآن مجید دغو آیاتو روایتو باندې غور کوو سوچه ورباندې کوو عمله ورباندې کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین